تا په ما پسې هغه کالامي چرګوټیان مرګوټیان دې ما ته رامخې ته کړه هغې ګډې وډې زما په لاس کې د الله رب العالمین کتاب دی د دې کتاب باندې تاسو یقین وکئ چې زه د پنجپریانو له دې وجې نه مخالفت نه کوم چې دا زموږ د دیوبندي علماو خلاف دی د الله په ذات قسم زما په لاس کې قرآن مجید دی زه د پنجپریانو دې وجې نه مخالفت نه کوم چې دا دیو زما د فرقې خلاف دی بلکې زه د دیو مخالفت ځکه کوم چې دوی د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث چې خبره کوم زما خبره دا بس صرف او صرف د قرآن مجید او د بخاری شریف یو طرف ته د الله رب العالمین د عظیم الشان کتاب دی بل طرف ته ستاسو د مشر خضریات صاحب دا کتاب دی الله رب العالمین کتاب یو شانتی وی د خضریات صاحب کتاب بل شانتی وی والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله انتهایی واجب الاحترام حضرات وحدان مولی صاحب ته وایم چې زه تا سره بد اخلاقي نه کومه زه تا سره د زنده‌باد او د مرداباد دغه میدان ګرمول نه غواړم زه بیا وحدان مولی صاحب ته وایم چې زه تا سره د عناد او د بغض او د کینې او د ضدبازي او د فرقواریت دغه میدان کې جنګېدل نه غواړم زه بیا وحدان مولی صاحب ته وایم چې زه تا سره د دیوبندیت او د پنجپریت دا جګړه کول نه غواړم وحدان مولی صاحب زما در سره اختلاف دا دی چې ته د الله د کتاب او د حدیث منکر یې بعضې خلک داسې دی چې هغه کتابونه ولیکي او په هغه کتابونو کې د الله رب العالمین د قرآن مجید د آیتونو د معنی نه هم انکار کوي او د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام هغه احادیث کم چې امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په خپل بخاری شریف کې جمع کړی دی د هغه احادیثو نه انکار کوي په دې کې یوه ډله په دې دور کې د انکار حدیث او د فتنه د انکار حدیث هغه د پنجپریانو ډله ده چې هغې کې د دیو مشر علامه خضریات بکروي صاحب چې هغه د فتنه انکار حدیث یو مضبوط یو کس دی چې هغه په دې دور کې د انکار حدیث دغه لاره همواروي او الحاد ته دغه لاره سموي او بیا د سوات په ځمکه باندې د دې شاګرد وحید الله وحدان مولی صاحب چې هغه د انکار حدیث دغه میدان کې روز تر روزه د انکار حدیث دغه مشن مخکې بوتلو دپاره کوشش کوي دغه منکرین حدیث دغه خلکو بیا یو ځل زمون د کلیپونو جوابات وکړله لیکن په هغه کلیپ کې بد اخلاقی مظاهره وکړله په هغه کلیپ کې د خپل کورنۍ تربیت اظهار وکړو لیکن موږ د چا هم د بد اخلاقی جواب نه ورکو زه چې خبره کوم زما خبره دا به صرف او صرف د قرآن مجید او د بخاری شریف نه به وي او که بیا هم زه ډیر زیات د حد نه تجاوز وکمه زه به درته دا نه وایم چې زما مشرانو دا لیکلی دی یا زما مشر داسې ویلی دی بلکې زه چې کله خبره کوم ستاسو دپاره او د عوامو دپاره زه به د خپل امام او ستاسو د امام چې تاسو هم وایي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه زمون امام دی زه به صرف او صرف د هغې کتاب حواله در کومه خو بنیادی مطلب او مقصدی خبره دا به مې په قرآن او په حدیث باندې وي دغه امت ته زه وروایم دغه وحید الله وحدان مولا ته وایم او د پنجپریانو مخلصین طلبای کرامو ته هم وایم یو طرف ته د الله رب العالمین د عظیم الشان کتاب دی بل طرف ته ستاسو د مشر خضریات صاحب دا کتاب دی الله رب العالمین کتاب یو شانتی وی د خضریات صاحب کتاب بل شانتی وی وس که مسلمان یې او مؤمن یې نو د الله د کتاب خبره ومنه خضریات صاحب د کتاب خبره پرېږده نو ګورئ مسلمانانو مونږ چې د پنجپریانو سره اختلاف لرو زما په لاس کې د الله رب العالمین کتاب دی د دې کتاب باندې تاسو یقین وکئ چې زه د پنجپریانو له دې وجې نه مخالفت نه کوم چې دا زموږ د دیوبندي علماو خلاف دی د الله په ذات قسم زما په لاس کې قرآن مجید دی زه د پنجپریانو دی وجه نه مخالفت نه کوم چې دا دیو زما د فرقې خلاف دی بلکې زه د دیو مخالفت ځکه کوم چې دیو د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو منکرین دی
ګورئ زه تاسو ته یو آیت د الله رب العالمین د کتاب نه ښایم ای عوامو تاسو ولې نه پوهیږئ سوچ وکئ ډیر اسانه خبره ده چې الله رب العالمین په سورة الانفطار کې الله رب العالمین په 4 آیت کې فرمایي واذا القبور بعثرت کله چې د دیو دغه قبرونه دا ونړولی شي نو دغلته الله رب العالمین د قبر لفظ استعمال کړی ده او د عذاب او ثواب دا به هم په دې قبر کې وي او د قیامت پر ورځ باندې چې دا انسان کله د کم ځای نه راپاسولی کېږي دغه ځمکې والا قبرونو نه به هم دغه کس دیو به راپاسولی کېږي دې نه علاوه د پنجپریانو کم مشر چې دی دا خزریات دی خپل دی کتاب کې لیکلی دا چې عذاب قبر د ځمکې والا قبر کې نه به عذاب وي نه به ثواب وي دا پنجپریانو مولا وایي ولې عوامو تاسو نه دا اورېدلی چې کله انسان د قبر کې کېښودلی شي دا قبر دومره تنګ شي که دا انسان ګناهګار وي چې د انسان دا پختۍ یو بل کې ننوځي ولې تاسو نه دا اورېدلی چې کله انسان د قبر کې کېښودلی شي دا قبر دومره کولاو شي چې تر څو د انسان دغه نظر لګي لیکن پنجپریان د حدیث نه انکار کوي پنجپریان په دې قبر کې د عذاب قبر د عذاب نه منکر دي پنجپریان د الله رب العالمین د کتاب او د احادیث نه انکار کوي دا المسلک المنصور د خزریات بکروي صاحب چې هغه په دې دور کې لوی منکر حدیث دی هغه د دې په صفحه نمبر 33 کې لیکي چې ګورئ कि मसलन मुनकिरीन व नकीरीन का सवाल व जवाब करना इसके बाद किस्म किस्म की राहत मिलना या अजाब में मुब्तला होना कब्र का तंग होना और कुशादा होना और अजाब कब्र की वजह से मुअज़्ज़िब का चीखे मारना और बिच्छू और सांपों का डसना वगैरह ऐसे उमूर है जिनका ताल्लुक इस ज़ाहिरी गड़े के साथ आता तन क़त्अन नहीं वैदा मड़ी ता अजाब मिलावी दल दमार और द लड़म दा चिचल या द मड़ी दा आवाज़ुना और द चगी कवल वही दा पदी कब्र की न कीगी वही क्योंकि ये गड़ा इस आलमी दुनिया का गड़ा है जिसको दुनिया के लोग खोदते हैं और दुनिया के लोगों के हाथ वहां तक पहुंच सकते हैं वही दा कब्र खुद खल्क का नस्ते हुई दी के खो अजाब व सवाब निश्ता वही दी का अजाब व सवाब वो दी दुनिया वाला कब्र की पंचपिरियान मशर वही अगर ये तमाम उमूर इसी ज़ाहिरी दुनियावी घड़े में होते तो मुशाहिद होते हालांकि मुआमला बिल्कुल इसके खिलाफ है वही कचरता दा अजाब व सवाब दा मड़ी दा चगी वहल दा कब्र तंगीदल कदा पदी कब्र की केदला दा कम कब्र ची दा खलक जोड़ेवी व बया खो पकारो ची इंसानानो लिदलेव बया खो पकारो ची दी मड़ी दा चगी दा इंसानानो आवरिदलेव बया खो पकारो ची दी इंसानानो बलिदली वाव दी कब्र की और दी कब्र ना आवाज राजी वही कल ची इंसानान दा नावरी मालूमीगी दा ची पदी कब्र की अजाब निश्ता पंचपिरियानो मोला वही दा सुमर जहालत खबरी दी हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अहादीस पर नुसूस के रागली दा چې کله دا مړی لمبولې کیږي یا کله چې دا مړی په دې کټ باندې پروت وي یا کله چې دا مړی د قبر ته روان کړي شي بیا دا قبر ته مړی چې کله روان کړي شي دا مړی دی بیا چغې وهي چې تاسو ما چرته بوځئ یا چې کله نیک وي قدموني قدموني دا مړی چغې وهي بیا پنجپریانو دغه مولا ته وایم چې دا مړی چې کله قبر ته بوځي په دې وخت کې خو هم دا مړی چغې وهي که نه ولې دې ټیم کې انسانان اوري بالکل نه اوري ولې ته به اوس دې نه هم انکار کوي چې دا هم دروغ دی څنګه چې دا قبر ته مړی وړلو په ټیم کې دا مړی چغې وهي په دې ټیم کې څنګه د مړی دا اواز نور خلک نه اوري دقه شانتې د دې قبر کې دننه چې کوم عذاب میلاویږي دا هم خلک نه اوري او دې نه علاوه کله کله دا هم اورېدلی کېږي دنیا کې څومره ویډیوګانې تاسو وکتلې چې د یو قبر نه د چغې اواز راځي څومره ویډیوګانې تاسو وکتل چې د یو قبر نه تلاوت اواز راځي
حتی د صحابه کرامو نه هم ثابت دی چې هغوی به چېرته یو سفر کې یو ځای کې پړاو واچوله هغلته به د قبر نه د تلاوت اواز به راتلو. دې نه علاوه مسلمانانو دا پنجپریان چې وایي چې په دې قبر کې عذاب نشته، وس به راشو چې امام بخاري رحمه الله په بخاري شریف کې څه ویلي دي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احادیثو نه څه ثابت دی. وګورئ رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام حدیث دی او د دې حدیث نمبر دی 1373 نمبر حدیث دی او د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی. دی فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دا خبره فرمایلی ده، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، چې کله دا انسان په دې ځمکې والا قبر کې خښ کړی شي او دا خلک د قبر نه واپس شي لاړ شي، انه ليسمع قرع نعالهم، دا مړی دا د خپو دغه کشارې هم اوري. دا زما خبره نه ده، دا رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آتاه ملکانی فیقعدانه فیقولان، بیا دغه قبر کې دی مړی ته فرشتې حاضر شي، بیا دا فرشتې وایي ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی الله علیه وسلم، دی کس ته به وویلی شي چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي. دغلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم په دې قبر کې مړی کېښودلی شي، فرشتې هم دې قبر ته راځي، هم دې قبر کې دننه دا مړی دا د خپو کشارې اوري د ژوندو. لیکن خزرایات منکر حدیث و مشر وایي چې نه په دې قبر کې د منکر نکیر سوال جواب به نه کیږي. امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی ده. بیا حدیث نمبر 1377 دا ابي هريره رضي الله عنه روایت ته، عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، چې رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام به د عذاب قبر نه پناه به یې غوښتله، هم دقه قبر دا کم چې دنیا کې دا خلق کني. بل ورپسې د ابن عباس رضی الله عنه روایت ته فرمایي مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام په دو قبرینو باندې تیر شو، فقال انهما ليعذبان، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یقینا د قبرونو کې چې کوم کسان دي دیو په عذاب کې مبتلا دي، دیو ته عذاب ملاویږي. نو دغلته رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د حدیث نه ثابت شولا چې عذاب او ثواب دا هم په دې قبر کې کیږي. پنځپریان وینا په دې قبر کې نه کیږي. وس که د دې معنی باندې مونږ نه پوهیږو نو امام ابو حنیفه رحمه الله خو پوهیدل کنه. نو دا مشهور کتاب الفقه الاکبر د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب دی. د دې کتاب نمبر صفحه نمبر 15 کې فرمایي والسوال منکر ونکیر حق، سوال د منکر او د نکیر دا حق دی. او بیا وی حق کائن فی القبر، هم دقه قبر کې د منکر او د نکیر سوال کیږي. و اعاده الروح الى الجسم، اعاده د روح د دې جسم دی مړی ته فی قبره حق، دی قبر ته اعاده د روح دا هم حق دی او ثابت دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای او پنځپریان وینا دا خو ثابت نه دی، دا خو ټیک نه دی. دین علاوه هغه مخکې فرمایي وزغطة القبر وعذابه حق کائن، دا قبر دا تنګیدل دا هم ثابت دی، دا هم حق دی چې کله یو کافر وي یا ګناګار وي په دې باندې به دا عذاب قبر به وي، په دې باندې به دا عذاب په دې قبر کې د مړي ته به میلاویږي. پنځپریان وایي چې نه دا خو نه میلاویږي. نو زمونږ اصل کې اختلاف پنځپریانو سره دا دی چې دیو د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه انکار کوي.
باقی که زما مشر پسې کنزل کوي که زما مشر پسې بد رد وای خیر دی وای دی لیکن زما اصل کې اختلاف د پنځپریانو سره دا دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو انکار کوي بل پنځپریان وای چې د قبر نه مراد دا قبر نه دی ولی قرآن کې الله چې بل ځای کې فرمایي ولا تقوم على قبري الله رب العالمین چې فرمایي دین علاوه رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې په دې قبرونو باندې تیریدو آیا رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په دې ځمکه باندې روانو کنه بل چرته روانو نو معلومیږي دا پنځپریان د دې قبر د دې دنیا کې چې دا کم قبر دا خلق کني د دې د عذاب قبر نه د پنځپریان منکر دي لدی وجه نه زمونږ دیو سره اختلاف دی وس یو ځل بیا دغه وحدان مولوی صاحب ته زوایم چې یو طرف ته ستا د مشر خبره ده بل طرف ته د الله رب العالمین د قرآن او د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو خبره ده نو ته اوس شرمیږي نه چې ته د الله د پیغمبر خبره پرېږدي ته الله د قرآن خبره پرېږدي او خپل د مشر خبره اخلي زه بیا پنځپریانو ته وایم په مخ د ځمکه باندې چرته یو پنځپری دی را مخامخ شي چې هغه په قرآن او په حدیث باندې دا ټول اختلافات ما سره ختم کی بیا وحدان مولوی صاحب ته وایم چې ته په خپل دغه ویډیو کې زما دا نوم په بد اخلاقۍ او په کنځل او په رد بد سره اغستې شي ولی که ته حق پرست وي که ته ملا وي تا زما دا نوم داسې خو هم اغستې شو که نه که ته ملا وي چې بلکل زه دوی سره په قرآن او په حدیث باندې خبرې ته تیار یم نو کله وحدان مولا چې ته قرآن او حدیث باندې خبرو ته تیار نه یې معلومه شوله چې د دې زمانې نه جدي معلومه شوله چې د دې زمانې د ټولو نه غټ منکر حدیثي معلومه شوله چې د دې زمانې د ټولو نه غټ جدید معتزلي بیا هم وحدان مولوی صاحب ته وایم چې زه تا سره بد اخلاقي نه کومه زه تا سره د زنده‌باد او د مرداباد دغه میدان ګرمول نه غواړم زه بیا وحدان مولوی صاحب ته وایم چې زه تا سره د عناد او د بغض او د کینې او د ضدبازي او د فرقواریت دغه میدان کې جنگیدل نه غواړم زه بیا وحدان مولوی صاحب ته وایم چې زه تا سره د دیوبندیت او د پنځپریت د جګړه کول نه غواړم وحدان مولوی صاحب زما در سره اختلاف دا دی چې ته د الله د کتاب او د حدیث منکر یې ته د خلکو ته د خپل مشرانو قصې بیانوي ته د خلکو ته د خپل مشرانو هغه خبرې بیانوي کوم چې د قرآن او حدیث خلاف دي وحدان مولوی صاحب زه درته وایم چې راشه ما سره په قرآن او په حدیث باندې به کښېني زه به هم د قرآن نه خبره کومه ته به هم د قرآن نه خبره وکړي باقي دا خبره به د امت ته ښودل بس کی خپل د مشرانو دا قصې د امت ته بیانول دا بس کوي صرف قرآن او حدیث د امت ته وښایي بیا وګورئ فرقواریت هم ختمیږي بیا وګورئ د مولیانو په خپلو کې کم اختلاف دی دا به هم ختمیږي صرف اور صرف میدان ته راشئ او قرآن او په حدیث باندې فیصلې وکئ چې کله پنځپریانو دغه مولیان قرآن او په حدیث باندې فیصلې کولو ته تیاریږي نه معلومیږي دا چې دوی د قرآن او د حدیث خلاف دي معلومیږي دا چې دوی د قرآن او د حدیث خلاف لګیا دي نو الله رب العالمین دی ټولو مسلمانانو ته د پنځپریت دغه فتنې نه د حفاظت توفیق ورکړي او الله رب العالمین د ټولو پنځپریانو ته هدایت نصیب کړي اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور